بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نوال اوس تاسو کوربه عباس خان موږ تاسو سره په یو نوي پروګرام کې حاضر یم په دغه وخت کې موږ سره سپین خان موجود دی چې د سواد چې کوم دی هغه د سواد شهید اسلام هم یادېږي خیر دا راته ووایه سپین خان چې کوم معلومات چې شعور یې په اسلام آباد کې د هغې په حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم مولانا صاحب چې کومه خبره کړې وه چې هغه خبره چې ده نو هغه بل هغه 31 تاریخ هغه خبره زه دا کوم چې یو خبره یو سړی وکړي په هغې باندې بیا قایم دایم نو اوس پته نشته چې یاره مولانا صاحب څه فیصله وکړه او ولې یې وکړه هغه دا خبره کوي چې په 27 پته نه لګي چې 27 او د 31 تاریخ باندې کوي نه کوي هغه خبره د مولانا صاحب څخه ده خو ما خو لکه ډېر په امید سره ویل چې یاره مولانا صاحب چې کوم لوبیا و چې یاره د 27 تاریخ به وکړمه زه به وکړمه نو ما نه چې ورته وویل یاره دی راځي د غریبانو دپاره سپین خان هغوی خو دا خبره کوله چې زه په 27 باندې راوځم او زه به ماښام چې کوم ځای به کور ته لیږم خبرې له راځمه ستا پوره دا چې په د یو محلې کونسلر خو نه دی کوم چې دی پورته بلکل ټیک شوه بیا هم وزیر اعظم دی د ملک وزیر اعظم دی دا تاسو بله ښه خبره ده زه تاسو ته دا خبره کوم چې قضاقطب ښه کونسلر ما د چا لیکنه چې لیدله نو وزیر اعظم به څوک کوي بلکل دا خو د وزیر اعظم څخه ده که هغه ریزاین ورکوي په خپل فعالیت باندې مواد ورکوي خو دا د مولانا خپل سوچ دی او د هغې خپل سوچ دی بله خبره دا ده چې مولانا زما خیال دی چې داسې خبرې پکې وکړه شي چې هغه کېدای شي د هغې نه ښه خبره وروسته چې یاره هغه ته دا وویلي چې یاره قاریاله دې د تا دپاره دا وزن سیره شوی دی د هغې دپاره نه پوهېږم چې په دغه ګروپ باندې شاته کوي څه باندې شاته تاسو پرون یو ویډیو هم کړی و که نه په هغې کې هم کېدای شي هغه ویډیو کټي د هغې په وجه باندې دا خبره شاته کړي بلکل ما خو ورته دا ویلي وو ما کم از کم په کشمیر باندې ما ته پته ولګېده چې یاره دی به یو دوه قدمه نو کله چې دوه قدمه شاته شو چې یاره مطلب چې د کشمیر کومه مسله ده نو 27 تاریخ ته زه هغه وکړم او 31 تاریخ باندې هغې نه نو په کار خو دا ده چې یاره یو خبره دومره هایلایټ شي او په ټولو چینلو باندې او په فن میډیا باندې او الکترونیک میډیا باندې چې دا عوام لاړې شي ټولې دنیا ته لاړې شي موږ ته به څه راځي کومه خبره چې لیکلې بیا خو په هغې بیا خو په هغې ودرېږه بیا ته د کشمیر کې دا خو ښه خبره ده دا خو بچی د کشمیر مطلب دا دی چې په دې کې شریک دی هغه ته چې مسلمان یې نو هغه مطلب دا دی په بل مسلمان خلاصېږي خو زه تا ته دا وایم چې مفتي شو یا عالم شو یا مطلب دا دی مولانا صاحب سیاست چې دی دا د ملانو کار دی د مفتي کار چې دی نو دا سیاست کول چې دی نو مطلب دا په دې کې دا یو دروغ شی هر سړی په دې کرسۍ پسې ورپسې شوی د مولانا د قوم سره څه کار دی او عمران خان د قوم سره څه کار دی او د نواز شریف د قوم سره څه کار دی یا د بلاول د قوم سره څه کار دی خو د خپل مفادو دپاره سړی راوځي دا ټوله منډه صرف د کرسۍ لپاره ده دغه د کرسۍ دپاره د نور د څه دپاره نه ده دا ګوره هر سړی وایي چې زه کرسۍ ته ورسم اقتدار ته ورسېمه دا کرسۍ یوه نشه ده ونه شوې دا یوه نشه ده نو که تاسو وګورئ نو په 100% کې 80% چې دی نو دا خلک چې دی نو پریشانه دی او دا 20% چې دی نو هغه خو مطلب دا دی یو عمران خان به سپورټ کوي یا خپل پارټي به سپورټ کوي یا وایي مهنګایي مهنګایي څومره په تیزۍ سره روانه ده که تا سره د چینو پیسې او د بل
د غوړو د سړی جو بیا د سره د پیو پیسې نو کم از کم مطلب دا دی چې موږ عمران خان دا نه وایي چې عمران خان بد سړی ټوله په یوازې کس باندې هېڅ هم نه کېږي په یو عمران خان به څه وشي یا په یو سپین خان به څه وشي پکار ده چې یاره زما سره کسان وي زما سره وزیران وي زما سره هر څه څومره کسان وي څونه کابینټ دی چې هغه له اول زه وګورم چې یاره که دا دی غلا څونه کوي یاره دی د کې حقیقت څونه دی زمونږ د دې سواد خبره به وکړم زمونږ د دنیا امتیازان دي چې هغه له مثال په طور 1 ارب روپۍ راشي نیمه وظیف کې کېږي نیمه په عوام دا خو لول پکار ده چې یاره افغان صاحب په دې باندې یو دغه عمراني میټنګ راوړي چې یاره دا ټول وزیران کېنو امتیازان کېنو چیف منسټر کېنو چې آیا دا په خپل علاقه کې څه وکړي نو پکار ده یاره پکار ده چې مطلب دا دی چې عمران خان کم از کم سیاست کول چې دوی لول خو دا ډېر ګران شی سیاست ډېر ګران شی که په سچه باندې سیاست کوي جو تا ته بیا لیونی وایي دا منټل او که دروغ وایي جو وایي دا ټیک دا حقیقت خبره درته کوم چې کوم سړی په سچه باندې سیاست کوي هغه منټلي وي هغه قابلي وي او هغه مطلب دا دی چې دنیا په نظر کې ډېر یو دغه یې خو دا به ډېر کمتر کسان چې دي نو هغه ډېره په منځ راځي څه یو شانتي راځي څه بل شانتي څه به ښه راځي څه به خراب راځي لهذا موږ به دا ووایو چې موږ خو کمنټس ته نه ګورو موږ خو دا نه ګورو که یو سړی مطلب دا دی په کمنټس کې ښه ولیکي جو مطلب دا دی یو سړی موږ یې ښه ولیکي یو سړی بد کمنټس ولیکي موږ ورته ښه ولیکو لکه موږ به ورته ښې جواب ورکوو موږ خو دا نه ده چې کوم یو سړي غلط کمنټس ولیکو او موږ ورته هم غلط کمنټس په هغې کې په موږ کې ډېر فرق پاتې نه شي نو پکار ده چې یاره موږ خپل هغه جاري ساتو بله خبره زه دا کوم چې پاتې شوه د مولانا خبره د مولانا خو تاسو ته ما وویل چې یاره هغه چې خپله کومه ایجنډه وه په هغې باندې پکار ده چې دی قایم او دایم ولاړ وی که د ده دا مطلب و چې یاره ما به نیسي او ما به جیل ته بوځي او ما به دغه ته بوځي په سیاست کې خو بیا خو جیل هم راځي وهل هم راځي هر څه راځي په دې دلته به تم دی چې سیاست کې نو ګوره تا ته به یو سړی کنځل کوي ته به یې برداشت کوې تا به یو سړی په څپېړه وایي ته به یې برداشت کوې چې د قوم مشري کوي دا به برداشت کوې او چې د قوم مشري نه کوې که نه بیا څوک تا برداشت کول نه کوي بیا برداشت نه خبره بهر وي خو چې سیاستدان وي نو هغه به کنځل هم برداشت کوي هغه مطلب چې جیل ته هم ځي د عوامو هغه به هره سخته برداشت کوي هغه ته به هر نمونه کمنټس راځي غلط به راځي ښه به راځي هغې شی کوي به خیر دی ولې دی د قوم نماینده دی او دی د قوم مشري کوي نو چې د قوم مشري ته کوې نو بیا به کم از کم صبر کوي خو زه پرون چې کومه ویډیو ما کړې وه ما مولانا صاحب ته هسې خپل هغه کړې وه یوه مشوره ورکړې وه چې مهرباني وکړه او تا د کشمیر د سره راوتی نه نو دا د کشمیر دا مسله چې دا نو داسې مخکې دغه اواز اوچت کړه چې او بلکل هغه مسله چې ده نو هغه وایي چې لول به دا مخکې کړم په 27 تاریخ باندې به زه د کشمیر دغه مخکې کړم او په 31 تاریخ باندې به مطلب دا دی بیا په خپله یې کړم نو آیا ګورو چې یاره مولانا صاحب د کوم حده پورې ځي یاره عمران خان کور ته لېږي او که مولانا جیل ته عمران خان خو به هسې هم کور ته ځي که نه عمران خان دا خو هر سړی کور ته ته به هم کور ته ځې اوس لکه دې په کوم ډول باندې کور ته لېږي کور ته څه خو ګوره کور ته خوا تا خو غلطه خبره ده چې مطلب دا دی دا ملک وزیر اعظم صاحب ته زه بار بار وایم چې دا به 15 کاله تېروي خپل هغه ټایم به پوره کوي خپل ټایم به پوره کوي نو الو به کور ته ځي